که چېرې تاسو سره هم په ټیک ټاک اکاونټ کې 10,000 فالوورز او 1 لاک ویوز برابر شوي نو د دې نه به پیسې څنګه ګټئ راځئ چې طریقه راته وښیم. که چېرې ستاسو په ټیک ټاک کې 10,000 فالوورز او 1 لاک ویوز دا ټارګټ تاسو پوره کړي نو تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کولی شئ، ارننګ ترې کولی شئ، پیسې ترې په ډالرو کې ګټلی شئ. طریقې څه ده؟ ویډیو سټپ بای سټپ وګورئ چې ټیک ټاک اکاونټ به تاسو څنګه مونټایز کوئ، تاسو ته پیسې وګټئ، ډالر ترې وګټئ. ډېر کسان دي هغې لګیا دي ټیک ټاک نه پیسې ګټي، نو ولې نه چې تاسو هم د خپل اکاونټ نه پیسې وګټئ. طریقه څه ده؟ ویډیو سټپ بای سټپ وګورئ، یو پارټ هم مس کوئ ما، که یو پارټ هم ستاسو نه مس شو نو بیا به تاسو نه پوهېږئ چې یاره اوس مخې ته څه وکړو. موبایل سکرین کې وګورئ. ټول نه اول تاسو په دې سکرین کې کتی شئ دا زما د ټیک ټاک نوی اکاونټ دی، یو ایس ای ډالر والا اکاونټ. د دې طریقه تاسو ته ما ښولې وه چې دا آی ډي به تاسو ځان له څنګه جوړوئ، یو ایس ای والا اکاونټ به تاسو څنګه جوړوئ. که کوم ملګرو نه یې کتلي لاندې ډسکرپشن کې زه د دې لینک هم درکوم او چینل کې لاندې دغه ویډیو شته. ښه اسانه او سمپل طریقه ده ځان له ډالر والا اکاونټ جوړ کړئ. ښه هغې نه بعد 10,000 فالوورز پوره شو او ویوز هم موږ سره 1 لاک پوره شو. موږ سره تاسو کتی شئ تقریبا په 3 ویډیوګانو باندې ویوز پوره شوي دي د 1 لاک نه زیاتو. نو دا کرایټیریا هم زموږ پوره شوې ده. اوس به دې ته موږ اپلای څنګه کوو چې موږ ته ارننګ شروع شي، ګټه شروع شي. د هغې طریقه څه ده؟ بره دا 3 ډاټ نشان باندې به کلیک کړئ. هغې نه بعد دا 3 آپشن راشي، په دې کې دا لومبنی نمبر آپشن دی کریټر ټولز، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ تاسو ته به داسې یو پیج کولاو شي. دې پیج ته ښه په غور باندې وګورئ. دې پیج کې ډېرې زیاتې آپشنې دي، خو اوس زموږ کوم آپشن سره کار دی هغه آپشن به موږ سلیکټ کړو. هغې ته لیکلي دي کریټر ریوارډز پروګرام، نشان وله ما ورکړو، دقې باندې به کلیک کړئ. کریټر ریوارډز پروګرام ډالر نشان یې ولم ورکړی دی. دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دې کې دننه اوس څه کول دي، دې تاسو نه څه غواړي، د دې کوم ریکوایرمنټس آیا هغه پوره شوي دي او که نه نه پوره شوي. اوس په دغه پیج تاسو ته کولاو شي. دې کې به تاسو ته هر څه ښکاري. د دې 3 ریکوایرمنټس دي 10,000 فالوورز چې عمر دی 18 سالي او 1 لاک ویوز. که چېرې دې 3 واړو ریکوایرمنټس تاسو پوره کړي دا ګوره دلته په دې سکرین کې تاسو کتی شئ هیو ایټ لیست 10,000 فالوورز، هغې ته شین ټیک شوی دی، دا موږ پوره کړي دي. بل ځای کې وي چې تاسو کم از کم لاست 30 ډې 13 ورځو کې 1 لاک ویوز تاسو حاصل کړي، هغه موږ حاصل کړي دي. او بل وي چې ستاسو عمر 18 سالي او عمر هم زموږ برابر دی. نو په دې د دې چې کوم دا ریکوایرمنټس دي په دې باندې موږ برابر یو، ریکوایرمنټس موږ پوره دي. اوس څه کول دي؟ لاندې سره بټن د اپلای باندې کلیک کول دي چې مونږ د دې لپاره یاره اپلای کوو. زمونږ د اکاونټ چې کوم دی دا د مونټایز شي، ارننګ د موږ د شروع شي. اپلای باندې به کلیک کړئ. هغې نه بعد مخکې څه کول دي ګورئ ورته لیکلي دي ویریفای آیډنټټي اینډ ایډیټ پیمنټ انفارمیشن لیټر. بالخال وي ته موږ له خپلو آیډنټټي شناخت راکړه چې ته څوک یې چې د دې ته اپلای کوې. دې چیک کوي چې آیا د اکاونټ ستا دی او که د بل چا دی. اپلیکیشن ریسیوډ، اپلیکیشن خو دې ته لاړو، ټیک شو. دا کې کلیک کولو سره چې آیا صحیح ده، خپل شناخت تاسو له درکومه، دا درخواست دې ته ورسېدو. شناخت څنګه ورکول دي؟ تاسو ته به دا یو بل پیج راشي کریټر پروګرام بیټا ناو کریټر ریوارډز پروګرام. داسې یو آپشن به تاسو له درکړي. دلته اوس دې تاسو نه تپوس کړي یا ستاسو شناختي کارت یا ډرایوینګ لایسنس یا پاسپورټ، د هغې تصویر به دې ستاسو نه غواړي. نو دې پیج ته چې تاسو راشئ دا ګوره دا هم نننی دی، د ډیټ لم ما نشان ورکړو. نننی ورځ باندې ما خپل ټیک ټاک اکاونټ مونټایزیشن لپاره اپلای وکړه. دې ځای ته چې راشئ تاسو ته به دا 2 پیجه کولاو شي. دلته کې 2 آپشن یې دلته لیکلي ویریفای آیډنټټي، خپله شناخت دا وي موږ ته ویریفای کا. او 2م نمبر کې بیا پیمنټ میتھډ دی چې ته به پیسې په څه طریقه وصولې هغه دي. نو لومړی به موږ د آیډنټټي والا ورکو چې یاره موږ خپل شناخت درکول غواړو. دا ډېر لازمي سټپ دی، دې نه بغیر ستاسو چینل نه مونټایز کیږي. دې پیج کې تاسو کتی شئ 3 آپشن دي، آی ډي کارت او ډرایوینګ لایسنس او پاسپورټ. نو آی ډي کارت ما سره جیب کې پروت دی، آی ډي کارت دا آپشن صحیح دی. دقې باندې به کلیک کوو او بره سر کې کنټري ورکړی دی چې تاسو کوم ملک سره تعلق ساتئ. نو یاد ساتئ دې ځای کې ډېر کسان غلطیږي چې یاره زما دا اکاونټ خو یو ایس ای والی زه به اوس یو ایس ای سلیکټ کوم او که څو نه، بالکل نه. ته چې په هر ملک کې تاسو پاکستاني پاکستان سلیکټ کا، ته افغاني افغانستان سلیکټ کا، ته په امارات یا په سعودي عرب کې اوسېږې هغه ملک سلیکټ کا، هېڅ مشکله نشته. دا ضروري نه دی ستا لکه دا یاره راشي چې یاره اکاونټ خو یو ایس ای والی دی او زه پاتې کېږم سعودي عرب کې،
په دوبۍ کې پاکستان کې اوس پس کوم هیڅ مشکلات نشته. پاکستان ما سلیکټ کو آی ډي کارت سلیکټ کې اوس په نیکسټ ووهئ. دې پیج کې تاسو ته وایي چې پترس تصویر به شناختی کارت له نه وباسئ، بلر ړوند تصویر به نه وباسئ، هغه قبول نه دی. یا که ستاسو شناختی کارت کټي یا د پاسه سپاټه سلوشن ټیپ څه شی لګېدلي هغه هم نه منو. دې وي چې ښه کلیر او صفا تصویر به وباسئ. هغې نه بعد چې تاسو څنګه د لاندې بټن کلیک کې نو تاسو ته کیمره کولاو شي، خپل شناختی کارت به تصویر وباسئ فرنټ سایډ نه بیا د بیک سایډ نه. ټیک شو. هغې نه بعد تاسو ته دا پیج کولاو شو، دغه ځای ته نه ما لږ کټ کو، دا به تاسو پخپله وکړئ. هغې نه بعد دا پیج تاسو ته کولاو شو. په دې کې لیکلي دي چې په 3 ورځو کې به دننه موږ تاله واپس جواب درکو چې آیا ستا آیډنټټي موږ سره ویریفای شوه او که نه ستا شناخت چې کوم دی نه هغه موږ قبول کو او که نه هغې کې څه مسله به موږ ریجیکټ کو. دا به تاسو ته په نوټیفیکیشن کې راځي، د ټیک ټاک په نوټیفیکیشن کې. ټیک شو. د دې 3 ورځې ټیم وي. نو دې ته به تاسو 3 ورځې انتظار وکړئ چې کله ستاسو دا شناخت وشي، آیډنټټي ویریفای شي. هغې نه بعد بیا په دویم سټپ کې ستاسو د پیمنټ میتھډ چې تاسو به پیسې څنګه راوباسئ، کوم اکاونټ په دې کې ایډ کول دي، د هغې طریقې کار څه دی. دا ویډیو اوږدېږي، هغه به دا تاسو له یو بله ویډیو په هغې باندې جوړه کړم چې یاره تاسو به پیسې څنګه وباسئ او هغه پیمنټ میتھډ به تاسو په دې کې څنګه ایډ کوئ. دا ګوره تاسو کتی شئ د پیج کې ښیي انډر ریویو ستا شناخت ویریفای آیډنټټي هغه ریویو مطلب دا دی مونږ یې چیک کوو. مونږ د شناختي کارت تصویران ولیږل که نه، اوس یې دي چیک کوي. او دویم نمبر بیا پیمنټ سیټ اپ ته تاسو ته ما وایي چې ویډیو اوږدېږي، هغه راته په بله ویډیو کې دا طریقه ښیم. نو ویډیو که ستاسو خوښه شوي ویډیو لازمي شیر کړئ. که د چا ذهن کې څه سوال راغلي، څه غلطي تې شوي، په یو پارټ نه پوهېږي، کمنټس کې تپوس وکړئ. که چینل ته په لومړي ځل یې چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مهرباني. والسلام.